Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ لیکچر دی Objective Resolution 1949. کله چې پاکستان جوړ شو په 14 اگست 1947 باندې نو د ټولو اول کانسټیټیوئنټ اسمبلی جوړه شو په هغه کې 79 کسان اول 69 او بیا پاپولیشن انکریز شو نو د هغې سره چې کوم دی لسې نور سې واکړه نو 79 په کانسټیټیوئنټ اسمبلی کې د هغې نه بعد اولنی کانسټیټیوشن ډیولپمنټ چې شوی دی نو هغه زموږ سره دی ابجیکټیو ریزولوشن اف 1949 نن به موږ ابجیکټیو ریزولوشن وایو چې ابجیکټیو ریزولوشن څه دی کله پاس شو چا پاس کړه نو کانسټیټیوشن ابجیکټیو ریزولوشن فرسٹ کانسټیټیوشنل ډاکومنٹ ہے د کانسټیټیوشن ډیولپمنٹ اف پاکستان دا دی پرووایډ کړل پیرامیټرز او سب لاین پرنسپلز چاته لیجسلیټرز ته یا کانسټیټیوشن میکینګ باډي ته پیرامیټرز مطلب لیمیټیشنز یو ته کې خودل چې یاره د دې لاندې به تاسو کانسټیټیوشن جوړوئ او اصول یو ته کې خودل چې تاسو به د دې لاندې کانسټیټیوشن کم فیوچر کانسټیټیوشن چې دی هغه به جوړوئ نو مطلب یو ډایرکشن یې ولا ورکو لیجسلیټرز له یو ډایرکشن ورکو چې په دې طریقه به تاسو کانسټیټیوشن جوړوئ دا ابجیکټیو ریزولوشن دی یو بل کار څه وکړو چې کانسټیټیوشن میکینګ پروسیس یې ایزي کو څنګه ایزي کو ځکه چې یو پارټیکولر ابجیکټیوز یې پرووایډ کړل او وایي چې یار د دې انډر به کانسټیټیوشن میکینګ کیږي د دې انډر به کانسټیټیوشن جوړیږي نو دا یو کار وکړو چې کانسټیټیوشن میکینګ پروسیس یې څنګه آسان کو ځکه چې یو ډایرکشن یو لاره تا ته پرووایډي ټیک شو چې یاره دا لاره ده نو په دې تلل خو بیا آسان شي که نه نو کانسټیټیوشن ابجیکټیو ریزولوشن ډېر زیات امپورټنس دی په دې وجه سره بل زموږ ابجیکټیو ریزولوشن پاس کړی راوړی لیاقت علي خان او بیا دا په 12 مارچ 1949 باندې پاس شوی اوس راځو فیچرز لا د ابجیکټیو ریزولوشن چې په ابجیکټیو ریزولوشن کې فیچرز کم دي نو نمبر فرست دا دی چې ساورینټي بلانګز ټو آلمایټي الله الون چې ساورینټي به د چا سره ساورن صرف یو الله دی د ټوټل یونیورس ساورینټي د چا سره ده د الله سره ده ناولنی پرنسپل خدا دی فیچرز دا دی دویم فیچر دا دی چې ریپرزنټیټیوز ایکسرسایز ډیلیګیټډ اتھارټي کوم چې الله ولا ورکړي دا او وای کوم ریپرزنټیټیوز چې دي کوم اتھارټي چې دا کوم چې د خلکو په ذریعه سره الله دی ریپرزنټیټیوز لور کړي دا ټیک شو نو دا به ایکسرسایز کوي سو دا به ریپرزنټیټیوز ایکسرسایز کوي نو د ریپرزنټیټیوز سره به کم اتھارټي ډیلیګیټډ اتھارټي کم چې دوی الله پاک ورکړي دوی د ځان سره ډیسیژنالي مطلب دا دی چې دوی اسلام فالو کوي کم چې د الله لاره ده کم چې الله سویلی دي دوی هغه فالو کوي دریم فیچر دا دی چې state shall exercise its power through representatives of people بل دا خبر چې د state کم پاور چې دی د state چې کم پاور دی نو هغه به ایکسرسایز کوي څوک هغه به ریپرزنټیټیوز او هغه ریپرزنټیټیوز به د چا د خلکو به مطلب دا شو هم دا پته لګي چې خلک به ځان له نمایندګان منتخب کوي او بیا به هغو چې کوم دی نو دا پاور دا به ایکسرسایز کوي بل 4 نمبر فیچر زموږ سره دا دی چې پرنسپلز آف ډیموکراسي فریډم اکویلټي ټالرنس او سوشل جسټس کم چې په اسلام کې دی نو هغه به څه کېږي فلی ابزرو کېږي به مطلب که مونږ د ډیموکراسي خبره کوو په کانسټیټیوشن کې د فریډم خبره کوو یا د اکویلټي یا د ټالرنس یا د سوشل جسټس خبره کوو نو هغه به ټول به انډر د څه د اسلام مطلب اسلام چې مونږ ته کم اکویلټي ښیي کم فریډم راکوي کم ډیموکراسي په اسلام کې ده کم ټالرنس لیول دی او کم څنګه چې د سوشل جسټس سسټم دی په اسلام کې نو هغه ټول پرنسپلز دا به سي دا به د اسلام انډر 5 نمبر Muslims shall be enabled to organize their lives according to Islam. Constitution
به په داسې طریقه باندې جوړیږي چې مسلمانان هغه به فری مطلب هغه به اسلام پریکټیس کولی شي بالکل فریلی ټیک شو د دې مطلب دا دی لکه څنګه چې موږ وګورو نو په سب کانټیننټ کې مسلمانان چې کوم دي دا هغه ډیپریس کړو هندو میجورټي مطلب هغه خپل هغه دغه ته نه پرې خودل نو دلته کې دا خبره زکه ضروری و چې کم فیوچر کانسټیټیوشن چې جوړیږي نو په هغه کې به مسلمانانو لا دسه سټرکچر ورکړي کیږي چې هغه خپل ځان چې کوم دی هغه د اسلام انډر خپل ژوند تیرول شي بل 6 نمبر minorities to have freedom to practice their religion and develop their culture minorities به free ټیک شو هغه خپل religion practice کولای شي خپل culture به develop کولای شي بل 7 نمبر فیچر دا دی چې safeguard the legitimate interests کوم چې legitimate interest دي the minorities the backward classes او the depressed classes نو هغه له safeguards ورکړي کیږي مطلب دا هغه د ډیولپمنٹ لپاره مطلب هغه به سپریس کیږي نه چې یار دا ماینورټیز دي کنه یا دا بیکورډ خلک دي یا دا ډیپریسډ خلک دي یا دا کمزوري خلک دي یا دا پور خلک دي نو وای دا هغه د لپاره وبکې سیفګارد دسی پروویژنز به اختیاریږي چې د دې دریو کلاسو کم لیجیټیمیټ انټرست چې کوم دی هغه څه شي هغه سیف شي سیفګارد شي پروټیکټ شي بل 8 نمبر فیچر زموږ سره دی پاکستان شل بی ا فیډریشن پاکستان میں سے فیډریشن به ټیک شو فیډریشن مطلب دا چې یو سنټر یو نور به یونټ سي with autonomous units مطلب دا چې د صوبو سره به صوبې به autonomous صوبو سره به اختیار یي ټیک شو او state sovereignty and territorial integrity will be protected او د یونټ سره به اټانومي یي خو دومره اټانومي به ورسره یي چې هغه د سټیټ ساورینټي او کم ټریټوریل انټیګریټي هغه نه افیکټ کوي هغه پکې پروټیکټ کیږي ټیک شو مطلب تو چې صوبې له دومره فریډم ورکې چې هغه سباله د پاکستان نه د جداهي خواهش وږي ټیک شو د پاکستان نه د جدایي کوشش شروع کی نو مطلب دومره اټانومي به یونټس له ورکړي کیږي چې ټریټوریل انټیګریټي هم افیکټ نشي او د سټیټ ساورینټي چې کوم دا هغه هم افیکټ نشي دا دوه شي پروټیکټ شي نو پاکستان به یو داسې فیډریشن بل 9 نمبر people of Pakistan should prosper and attain their rightful place in international community and make contribution towards international peace, progress and happiness of humanity. او وایدسی provisions د په constitution کې provide کیږي چې په هغه کې هر یو کس سردا اختیاري چې هغه مطلب ځان له کوشش کولای شي ټیک شو کنه یا په جمع کم د سټیټ کم لیډر چې دی هغه به کوشش کوي چې انټرنیشنل کمیونټي کې خپل رائټ فل پلیس هغه حاصل کی او کنټریبیوشن به کوي چې یاره انټرنیشنل پیس راشي پروګرس راشي او هیپینس اف هیومینټي راشي بل 10 نمبر لاست نمبر constitution will be framed for sovereign independent state of Pakistan او constitution به د پاکستان انډیپندنٹ سټیټ ځکه چې مخکې خو پاکستان انډیپندنٹ نو ډیپندنٹ و ټیک شو کالونی و د برټش نو وای دا کانسټیټیوشن چې کوم دی دا به صحیح دا به ساورنی دا به انډیپندنټي د انډیپندنٹ سټیټ لپاره به دا به یو دسی کانسټیټیوشن نو چې څه کوېسچن نو هغه په کمنټ کې کولای شي او کمنټ چې کوم دی هغه تاسو خامخا کوي خپل ریاکشن موږ له راکوي چې موږ ته پته لګي چې یاره موږ دا کار په کومه طریقه کوو نو تاسو موږ له بدی کې سجیشن زمرا کولای شي که زمونږ سپدی کې دسی مطلب دسی طریقې چې په هغه باندې تاسو نه پوهیږئ نو موږ به ان شاء الله دغه بکو کوشش وکړو چې هغه ټیک شي. تھینک یو سو مچ.